ولهذا أجمع العلماء على أن اللفظ القري المذكور في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض كما هو مذهبنا أو على الطهر. دا تفریده په مخکې مسله دا وه چې مشترک چونکې ډېرو معنو پر وځي او مختلفې معنی د یوې کلي افراد نه مختلف شیان لکه جاریه هغه جاریه یې نه میز پر وځه ده سفینې پر وځه ده نو دا خو مختلف افراد دي د یوې کلي افراد خو نه دي نو چونکې مشترک لفظي مختلفو معنو پر وځي دا معنی مختلفی دی یوې کلی افراد نه نو دا جایز نه ده چې مشترک کې ته ټوله معنی واخلې په اطلاق واحده کې یعنی یو ځل یو وايي مشترک عین اوبه ټوله معنی ونه واخلې په یو آن کې په یو اطلاق کې ولې دا جایز نه ده ځکه دا خو مخکې تیر شو چې دا خو ذهن توجه په یو آن کې راځي ډېرو امور ته مختلف شیان ته او دا جایز نه ده. ایو اشتراک معنوي ده ټیک ده ځکه مشترک معنوي خو یو معنی په افراد دي نو ته به یو توجه کې لکه مسلمون یو معنی ده خو افراد دي تاسو مونږ افراد نو خو یو توجه وکړئ یوې معنی ته ادا معنی په ډیرو افرادو صادق دی دا جایز ده. په اشتراک لفظي کې دا جایز نه ده چې یو مشترک لفظي او مختلفو معنو پر وځي اته به داسې وکړي چې په اطلاق واحده کې ټوله معنی واخلي ځکه دا ذهن توجه ده امور مختلفه ده ډیرو امور ته ادا ذهن توجه په یو آن کې نشي کولای ډیرو ته دی وجنه مشترک کې چې ترجیح نه نو دا ساکت العمل ده التوقف ده حکم انتظار وکړي اوس چې ترجیح قائم شي د بعضو معنو په بعضو بیا صحیح ده ځکه بیا خو بعض افراد مرادي یعنی بعض معنی به مرادي د بعضو معنو اراده خو ټیک ده ترجیح یا په خبره واحد سره یا په قیاس سره یا په معنی النص سره چې ترجیح قائم شي بیا ټیک ده چونکه بعض افراد مراد دي نو بیا اراده ټیک دې تفریح متعلق دې باندې تفریح کوي ولهذا اجمع العلماء على ان اللفظ القري المذكور دیو جو علماء اجماع کړی ده دا یا په وو سره ده یا بدون الواو ده لهذا اجمع العلماء دا په تفریشي ولهذا اجمع العلماء التفسير خدا عطف ته نتیجه ده په دلیل دا عطف النتیجه علی الدلیل ده اگر کا نتیجہ پر دلیل نہ عطف کیږي خدا عطف النتیجہ علی الدلیل ده ولهذا اجمع العلماء ایا هو نه بغیر ده لهذا نبی تفرید په مخ کې ادي مخ کې فرع بیانې فرع منه جزئی یو جزئی بیانې ایا و مې عطف ده به بدا عطف النتیجہ علی الدلیل نو دا کثیر الوقوع نه ده اوس علماء اجماع کړی ده په دې چې قرء لفظ څه ده چې په دې عبارت مبارک کې ذکر ده ثلاثه قرو يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو دا قرء لفظ مشترک ده ادا مشترک لفظي ده یعنی ډیرو مانو پر وځه ده هیڅ پر وځه ده طهر پر وځه ده ځکه چې صحابه یې دواړه معنی اخستري بعض صحابه یو معنی مراد کړی ده بعض بل معنی معلومه شې دا معنی لغوي دي دا دواړه معنی لغوي دي طهر معنی لغوي ده حیض معنی لغوي ده ولې صحابه یې اراده کړی ده بعض یو بعض بل دا مشترک لفظي شي دواړه معنی پر وځي نو علماء دا تفریق کړی ده چې قرء لفظ چې په کتاب الله کې ذکر ده دینه دواړه نشي اخسته چې هم حیض واخلې هم طهر واخلې ځکه دا خو توجه دي ځین پانه وایده کې امور کثیره وته ده بل دا خو امرین متنافیین دي حیض او طهر خو منافی دي اته په یوان کې واخلې نو دا خو جمع بین المتنافیین ده دیو جن جمع بین المتنافیین ټیک نه ده نو دواړه نشي اخسته نو یا به حیض اخلې یا به طهر اخلې نو احناف داسې وایي
چې حیض ده ځکه ثلاثه معنا پسه پوره کېږي درې چې ته قرئ نه حیض واخلې بیا درې حیض عدت ته ځکه ته طلاق په طهر کې به ورکې او درې حیض به تېر شي بس خلاصه او شوافیو په دې باندې بیا قرئ نه مراد طهر ده هغو په دې باندې په ثلاثه عمل نه راځي ځکه سنت طلاق ده په طهر کې نو چې دا طهر ورسره ګڼې دوه نور طهرونه نو بیا خو څه کم درې شو اکه دین علاوه نور درې ګڼې ایو طهر دا ده چې د طلاق ورده پکې نو په دریو زیادت رااله خو بهرحال دو قرئ نه مراد طهر اخلي دو استدلال کوي د ثلاثه تو سره چې ګوره ثلاثه په تی ذکر ده اسم عدد ده ثلاثون عشره پورې چې په تا سره ذکري نو د دې تمیز به مذکری ا تمیز پس مذکر راځي چې قرئ نه طهر واخلي طهر مذکر ده ثلاثه په تی سره ده ثلاثانه تر عشره پورې په تا سره دې تمیز مذکر راځي او مذکر طهر ده دو دا دلیل وای امون چې وای مونږ وای چې ګوره ثلاثه چې دا دی باندې عمل پس ممکن ده چې قرئ نه حیض واخلي چې قرئ حیض شي نو بیا درې حیض ټیک دي ځکه طلاق په طهر کې وي او درې حیض به تېر دي بس خلاصه ده زیادت کمی نه پکې راځي او چې ته طهر واخلې بیا خو په دریو عمل نه راځي ځکه دغه طهر چې طلاق ته پکې ورده که دا ګڼې دوه نور ګڼې خو چې کم درې شو که درې مستقل ګڼې او یو دا لا زیاتي شو پسې نو په دریو زیادت راغلی که تاسو دا وایو چې ثلاثه اسم عدد ده او دا په تی سره چې وي به تمیز مذکری او مذکر خو پسه کېږي چې قرئ نه طهر واخلي چې حیض واخلي بیا خو مذکر نه ده دا خو مؤنث سماعي ده جواب دا ده چې تمیز په اعتبار د لفظ د قرئ سره ده لفظ د قرئ خو مذکر ده تمیز په اعتبار د معنا د قرئ سره نه ده تمیز په اعتبار د لفظ د قرئ سره ده نو لفظ د قرئ خو مذکر ده نو ثلاثه د په تی سره یا تمیز قرار رااله اکر کا قرئ نه زه حیض اخلم خو تمیز صحیح ده په اعتبار د لفظ د قرئ سره ځکه تمیز خو قرأ ده حیض خو نه ده واقع دا شو نو علماء اجماع کړی ده على ان اللفظ القرئ المذکور فی کتاب الله دا قرأ چې ذکر ده په قرآن عظیم شان کې محمول اما علی الحیض یا په حیض محمول ده کما او مذهبونه لکه دا مونږ مذهب ده او اوله اته کما او مذهبونه اوله طهر یا په طهر باندې محمول ده کما او مذهب الشافعي لکه دا مذهب د امام شافعي صاحب ده دا خلاصه شو او جمع خو ممکنه نه ده لکه مونږ ویل ځکه دا خو توجه د ذهن په ایوان کې ډیرو ته ده بل دا خو جمع بین المتنافیان ده خلاصه شو ده وقال محمد رحمه الله اذا اوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من اعلى وموال من اسفل فمات بطلت الوصيه في حق الفريقين دا بل تفریق امام محمد سے فرمای یو سړی د موسی ده وصیت کوي او وصیت کوي له موالی بنی فلان چې دا فلان کوي بنی فلان چې دی قبیله چې ده دې کوم موالی دي موالی موتیک ته وای موتک ته وای چې کوم موتیک یا ته مولا وای ځکه مولا متصرف ته وای ایو سړی موتیک ته یو سړی آزاد کړی ده بنی فلان آزاد کړی دي نو دې ته مولا وای دی موتیک ته که دا متصرف ته کنه ا موثق چې دا اته مولا وای چې کوم موثق ته ا مولا ده ولې مولا ده ځکه دا هغه چې د مالک دا د په مال کې میراث کې سوړي نو چې دا په دا هغه چې د موثق دا په مال د موثق کې سوړي میراث کې صدا اخلي چې دا عیسی اخلي خدای مولا شکن ځکه دواړو ته مولا وای اوس یو سره مری موسی ده وصیت کوي او دا مړیږي نو دا وصیت وکړي وصیت ګوره لا وصیت لوارثی دا وصیت وکړي وارث پر وصیت نه نو دا وصیت وکړي
چې مال وصیت وکړي چې ما دا 1000 درهم چې دي دا د موالیو د بني فلان ته ورکړي شي دا 1000 روپۍ اوس موالی بني فلان دا خو موتک ته وای او موتک ته وای اوس دې کې به کم یو داخلي څه به مرادي نو امام محمد صاحب فرمایي بطلت الوصیت وصیت باطل شو ولې باطل شو ځکه موالی اطلاق په موتکم کېږي په موتک کېږي اداغه بني فلان پر موتکم شته موتکم شته دواړه شته ادا موالی لفظ دواړو کې مشترک ده دواړو پر وځه ده او ټول معنی اخیستل عموم په مشترک کې جایز نه ده عموم معنی چې ټول معنی واخلي ټول معنی په مشترک کې اخیستل جایز نه دي دا هم اوس ویل ځکه توجه دي ځین راځي په روایت کې امور کثیره وته دیو جی ما حسب تفریدا وکړه چې بطلت الوصیت وصیت باطل شو پاک ته فریقان کې ولی چې دا مشترک ده عموم دي مشترک جایز نه ده چې دواړه معنی واخلي اکته واخلي بل نه اخلي دا ترجیح نه مرجح ده مرجح ستنه چې مرجح د کرینه قائم کړي چې ما مراد موتیک دی او موتک دا څه نشته ده کرینه ترجیح نشته چې دلیل نه ده قائم کړه په یوه معنی باندې نو کرینه دی ترجیح ستنه اشتراک عموم په مشترک کې جایز نه ده چې ته په یوان کې دواړه معنی واخلي نو بطلت الوصیت لغو شو ځکه مشترک من حيث الاشتراک چې واخلي چې ټول معنی باندې محمولي دی باندې عمل جایز نه ده دی حکم خو توقف ده ټول معنی به څنګه اخلي دا خو مختلفه معنی دي نو په یوان کې مختلفه معنی ته توجه دا جایز نه ده ځکه ویلا اذا اوصل موالي بني فلان چې وصیت وکي موتکین دی بني فلان پارا ولی بني فلان موالین من اعلی بني فلان پارا فلان کی زمانو پارا مولاگانی من اعلی طرف نه یعنی موتک او موالین اده پارا مولاگانی من اسفل کتا یعنی موتک فما تدا سړی مړ شو دا موسی بطلت الوصیت وصیت باطل ده فی حق الفریقین پاک ته دواړو فریقین دواړو کې وصیت باطل ده لاستحالة الجمع بينهما ځکه جمع دواړو کې محاله ده او عدم رجحان الدلیل ترجیح ستل چې ته و معنا واغلی په تعویل سره چې ترجیح موجوده بیا خو په تعویل پکې راغی اول رااله رجوع رااله بیا به و معنا واغلی چې مو تعویل موجودی خو تعویل نشته کنه دلیل نشته دی تعویل چې ته بعضی معنی واغلی نو ترجیح بلا مرجح راځي نو دا ټیک نه ده لہذا حکم دار شه چې سکت العمل بطلت الوصیت وصیت باطل شو حاجی وقال ابو حنیفه اذا قال لزوجتي انت علی مثل امي لا يكون مظاهرا زهار دې ته وای چې اسره د خپل خدي تشبیه ورکی محرمات او ابدیه سره مور سره خور سره ترور سره تشبیه ورکی یعنی وی عزو سره تشبیه ورکی لکه اسرائیل داسې وای خپل خدای ته چې انت علیک زهر امي دا طلاق باین دا زهار دا د ته اوس نه ده حلاله جب کفاره دا کوي پس باندې تعالی دی نو داسې ویلا خپل زوجې ته داسې ویلا چې انت علیه مثل امي زهر امي نه ویلا دا ویلا چې انت علیه مثل امي دا وای امام صاحب چې دا لفظ مشترک ده چې دا سی ویلا چې انت علیه مثل امي دې کې ډېر مانو احتمال ده دې کې دا احتمال هم ده چې انت علیه مثل امي تما خطه پرشان ما مور په احترام کې لکه ما مور ما ته محترمه ده دا چې تما ته محترمه دا معنی احتمال هم شته چې کرامت او عزت احترام ده ا دې کې معنی دا هم شته چې دې کې زهار احتمال هم شته ا دې کې طلاق احتمال هم شته چې که انت علیه مثل امي تما خواته تما باندې داسې لکه مور دې ما په حرمت کې لکه مور په ما حرامه ده نو ته په ما حرامه نو حرمت زهار ته شامل ده زهار سره حراميږي خدا او طلاق ته شامل ده نو درې مانو احتمال پکې راغلی درې معنی شوي انت علیه مثل امي مشترک شده
بعضو لره په بعضو ترجیح نشته. مشترک چې په مانو کې محمولی په خپل مانو کې ټول مانو کې د محمولی محمول ونه یعنی د په ټولو کې مرادي نو سکت المولوی بیا عمل په دې باندې ساکت ده. ها کچېرته تعویل موجود شي بعضو مانو په بعضو تعویل دلته چلا نیت ده نیت دې تعویل ده کده نیت دا کړی خپل خزه ته چې د انت علی مسلومی چې تما باندې داسې لکه مامور په احترام کې بس بیا ټیک ده بیا خو روغ کیسه بیا خو آرام نه ده اکدا نیت کړی چې تما باندې مسلومی په حرمت کې بس بیا خو آرام شو یا به زهار ګرځي یا به طلاق ګرځي نو نیت مرجح ده دې سره د کې اول راځي اول من رجوع بعضو مانو ته دا په نیت کې دی شي نیت مؤول ده تاویل ده یعنی دلیل دی اول ده اول من رجوع دا دلیل دی اول ده چې دا براځي کېږي بعض معنی ته ځکه ویله امام سے فرمایي اذا قال لزوجتي چې سره زوجې ته وای چې انت علی مسلومی لا يكون مظاهرا په دې باندې دا زهار والا نه جوړيږي ځکه دا مشترک لفظ ویل ده لأن لفظ مشترک دا لفظ دی مسلومی دا مشترک ده بین الکرامت والحرمت کرامت او حرمت کې حرمت به کله په زهار او کله په طلاق وي فلا ترجح جهه الحرمت نبراجح ګرځي جهت ته حرمت الا بنیت په نیت سره نیت سره بده کې تعویل پیدا کیږي والا هذا قلنا لا يجب النذير في جزاء السيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم دا څه آیت څنګه ده حفیظ صاحب چوک فجزاء څنګه حاجی فجزاء مثل ما قتل من النعم حاصل دا چې حالت احرام کې خکار جایز نه ده دا ممنوع حرام ده اوس یې سره محرم ده اده په حالت احرام کې خکار وکړ قتل کړه نو دا هم مرتکب شو د خلاف احرام ممنوعات د احرام ارتکاب یو یعنی ځان سره واخست ارتکاب معنا اخیستل د ارتکاب وکړه د محرمات د احرام ول اخکار وکړه شای قتل کړ اوس دې حکم چا ده حکم قرآن پاک ذکر کړ فجزاء مثل ما قتل من النعم دې جزاء مثل د هغه ده چې د کوم خکار قتل کړای دا مسله شو اوس ګوره یو تماسل ده ایو تجانس ده کله دوه شیان داسي وي چې په جنس کې شریکي به دې ته وایي متجانسان کله دوه شیان داسي وي چې په نوې کې شریکي به دې ته وایي متماثلان نو الله سبحانه و تعالی فرمایل فجزاء مثل ما قتل من النعم جزاء مثل ده دا چې صاحب ده جزاء کفاره ادا کوي چې دا دغه مثلی نو دلته مثل ویل دي مثل خو شرکت نه وي ته وای دې ته مثل وای ا دې ته مثل وای چې په وصف کې شریکي دی باندې اطلاق دی مثل کې اوس د مثل ویلا رب سبحانه مثل ویلا چې د باندې جزاء دی مثل ده اوس احناف فرمای چې دا مثل نه ده دا مشترک لفظی ده سوری کی استعمالیږي یا مثل مانوي کی استعمالیږي مثل سوری دی ته وای چې شاید بل مثلی یعنی بل غوندي څنګه بل غوندي یعنی بل غوندي جسمن و جستن جسم جسه کې جسم کې بدن کې دای بل غوندي دې ته مثلی سوری وای لہذا
که یو سړي نرکخه ښکار کړه دې مثل سوري بیزه ده او که یو سړي د نرکخې بچای ښکار کړ د دې مثل سوري د بیزې بچای ده دا مثل د صورتن یعنی چې په جسم په جسامت کې دا سره برابر دي جسم او جسامت کې چې برابري دا مثل سوري ده ایو مثل مانوي ده مثل مانوي دا ده چې په جسم او جسامت کې نه برابر ها په معنا کې دا هغه مثلی ان دا دغه قیمت جوړیږي قیمت ته مثل مانوي وایي ځکه دا قیمت هم شای غوندې ده په معنا کې ځکه مقصد اشیاء نه خو سمنیت کوي نو دا قیمت کې هم سمنیت ده مثال نرکخه ده بیزه ده یا نور ښکار ول سیزونه دي دوی کې سمنیت پروت ده کنه مال ده نو چې مال ده نو مثل مانوي قیمت ده ولی دو کې سمنیت ده قیمت کې سمنیت ده مال کې سمنیت ده نو دا مثل مانوي شو او صورتن خو مثل نه ده اوس امام زیاده فرمایي احناف دا څه فرمایي چې د ښکار وکړو نو فقط مثل مانوي واجب ده قیمت په ادا کوي دا څنګه کېږي چې مثل سوري عمر کوي او مثل مانوي عمر کوي بعض موقعو کې مثل سوري ادا کوي لکه نرکخه ښکار کړي به بیزا ادا کوي او بعض موقعو کې مثل مانوي چې کله مثل سوري نه به مثل مانوي ورکی قیمت لکه چنچن د ښکار کړه نو چنچن مثل مانوي خو مثل سوري خو نشته تا سره ٹھیک ته بارشتا خو تا قدرت کې نه دي چې چنچن مقابله کې ته چنچن ونی سي دا خو تا قدرت کې نه ده مثل سوري لہذا قیمت پادا کیا قیمت فیصله بچو کوي دلته کوم ځای چې تا ښکار کړی دی د دې خلک یا دې سره نږدې خلک هغه به قیمت فیصله کوي چې زوا عدلی عادل خلک هغه به قیمت فیصله کوي ته به مثل مانوي ادا کیا قیمت پادا کیا ولی مثل سوری ممکن نه ده ته خو چنچنې مثل نه ادا کړه یا د حمام د کمتر مثل خو ته نه ادا کوي چې کوم غره والا کمتر ای هغه مثل خو ته نه ادا کوي یا د ببوغي ورته وای د دې مثل خو تاسو سره نشته مثل سوری یا سرکچي ورته وای سرکچي دا بارج په دیونو کې ناس دی کوکو کوي دې مثل سوری خو تاسو سره نشته نو دا مثل مانوي ادا کوي یعنی قیمت پادا کوي قیمت فسبه زواد الخلق کوي چې دلته ښکار ځای کوي یا دې سره نږدې نو اس احناف دا څه وای چې فقط مثل مانوي واجب ده مثل سوری نشته ولیکه مثل سوری هم واخلته او ته دا وای چې په نرکخه کې بدای مثل سوری ادا کوي بیزا په حمام کې چنچنه کې دې کې به قیمت ادا کوي نو تا دې مثل دواړه معنی مراد کړي مثل سوری دې واخذ ا مثل مانوي دې واخذ ا مثل په دواړو کې مشترک لفظي وو دواړو لپاره وځو نو لازم سو عموم دې مشترک و طالب باطل دا خو ته عموم دې مشترک وکړه او عموم دې مشترک باطل لہذا دلته مثل سوری نشي مراد کېدای ځکه مثل دواړو کې حقیقت ده سوری ته وایي چې په جسامت جوسه کې ورسره برابر مانوي ته وایي چې قیمت ده لہذا دلته دواړه کته مراد کې لکه شوافی دواړه مراد کې هغه داسې وایي چې په دې بازو شیانو کې مثل سوری واجب ده لکه نرکخه کې بیزا واجب ده او په بازو شیانو کې به قیمت واجب ده لکه حمام او عصفور چنچن دي کې قیمت واجب ده نو دا خو تا عموم دې مشترک وکړه مثل دواړو کې وځو اته دواړه مراد کړل نو لازم شو عموم دې مشترک یعنی اراده دې دواړو مانو دې وکړه او عموم دې مشترک ټیک نه ده ځکه توجه دې په ایوان کې ډیر امور ته صحیح نه ده نو احناف دا څه وایي چې دا نه ده ټیک لکه شوافی څه وایي بلکې دا هو وایي چې مثل مانوي خو یقینا مراد ده په دې مثل مانوي باندې خو اتفاق ده لکه عصفور چنچن څاو وشتا حمامي وشتا نو مثل مانوي باور کوي دې ځای کې بل اتفاق احناف یا شوافی وایي چې دې کې خو وځي مثل مانوي ور کوي
دا خو اتفاقی مسله ده. خو چې دې کې مثل معنوي ورکوي نو احناف وایي چې په دې بل کې به مثل معنوي ورکوي، ولې که بل کې مثل سوري شي په نرکخې کې وغیره بیا خو لازم شو عموم دې مشترک. عموم دې مشترک غلط، لہذا مثل معنوي خو به هر حال مراد ده. په بعضې ښکارونو کې مثل معنوي خو به هر حال مراد ده چې مثل سوري نه لري، هغه خو یقینا قیمت ده. نو په دې نورو کې قیمت شو، که انورو کې ته سوري مثل اخلي لازمي کې عموم دې مشترک و طالبات ذکر ویل فجزاء مثل ما قتل من النام، بدلای مثل دې هغه ده قتل من النام چې د قتل کړی ښکار نه. الآية لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى. دلیل دا ده دې مثال تطبیق کوي ممثل سره. دلیل دا ده لأن المثل مشترك، مثل خو مشترک ده بین المثل صورة وبين المثل معنى، وما بین مثل سوری معنوي کې. معنوي سوره مثل څه ده؟ قیمت ده. قیمت دا مثل ده په معنا کې، ځکه مقصود دې شیانو نه خو ثمنیت کنه. نو چې ثمنیت نو دا قیمت څه ده؟ دا مثل ده په ثمنیت کې مثل ده، نو دا مثل معنوي شو. وقد يريد المثل من حيث المعنى، او په تحقیق سره مراد شوی ده مثل په اعتبار د معنا سره بهذا النص، په دغه نص سره فی قتل الحمام والعصفور، په قتل د کونتره کې، په قتل د چنچنه کې. ونحوهما بالاتفاق، دا مثل معنوي خو په دغه کې یقیني مراد ده، اتفاقی مراد ده، ځکه دې پر هم مثل سوری شتن نو دې کو مثل معنوي بهرحال ورکي. فلا يراد المثل من حيث الصورت، نو مثل سوری باندې مراد کې عدالت چې توای چې په نرکخ کې بدای بيزا ورکي. اذلا عموم للمشترک اصلا، ځکه عموم مشترک پر نشته. فيسقط اعتبار الصورت، نو ساکت تا په دې آیت کې اعتبار د مثل سوری لاستحاله الجمع، ځکه جمع محاله ده کنه چې تم دواړه مراد کې چې تم مثل سوری واخلې هم مثل معنوي اخلې، جمع ټیک نه ده، ځکه لازمي کې عموم د مشترک دا خلاصه ده. اوس سوال ده په دې باندې چې لکه ته مثل معنوي یاد ده چې په دې کمتره کې او په دې شروع کې مثل معنوي ده، نو کمتره باندې خو نام اطلاق نه کیږي، نام خو چارپایانو ته وایي. فجزاء مثل ما قتل من النعم، دا خو سره نعم دین چنچنه شو کمتره شو داسې دونه دې کې څنګه ته وایي چې دې کې مثل واجب ده قیمت واجب ده، دې باندې خو نام اطلاق نه کوي. جواب دا چې نام نه مراد صید ده، صید ښکار. نو نام چونکه صید باندې ده دلته محرم باندې ښکار ناروا ده، الصید اطلاق کیږي په چنچنو باندې ادارنګ په کمترو باندې. ثم اذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الراي يصير مؤولا، وحكم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطا. اوس مؤول ته تبیانې تا مشترک مؤول باندې کې دا وایي چې کته بعض اقسام دي مشترک هغه ته ترجیح ورکې، ا ترجیح ورکې په غالب الراي، په غالب ځوان. غالب ځوان څه فائدہ؟ غالب ځوان دا چې په قیاس سره ترجیح ورکې، یا په خبره واحد سره ترجیح ورکې، یا په مان النص سره ترجیح ورکې. او ته تعین دي مشترکو کې په بعض افرادو کې به دې ته مؤول وایي. نو مؤول اصل کې قسم دې مشترک ده، ځکه خو عین مشترک ده، ډیرو مانو پر وځه ده، خو تا تعین دې بعضو پکې وکړه. نو کته مشترک ته ترجیح ورکې په غالب رائے سره یصير مؤولا، دا مؤول شو. مؤول اول نه ده، اول رجوع ته وایي، او دته د راجع شو بعض افراد ته، ځکه ورته مؤول وایي. اوس دې کې تعویل راغلی په مشترک کې، او په بعض افرادو کې د متعین شو. اوس عمل په ممکن ده،
ځکه اوس خو بعضې افراد مراد کړو بعضې افرادو باندې خو عمل ممکن ده هغه په ټولو افرادو عمل ممکن نه ده په بعضې افرادو خو عمل کېدای شي اوس چونکې دا مؤول شو نو دا معمول بیا ګرځي